نو موسی علیہ السلام غصه سړه شوه. اخذ الالواح نو ورپاسېد او تختې د تورات یې راواخیستې او راوچتې کړې. دا غضبا لله پرون ما دې خبره کړې وه، غضبا لله یې غورځولې وي چې زه تاسو دې کتاب پسې لېږلی وم، په دې تختو پسې ما تاسو زه لېږلی وم. تاسو خو ما ته ویل چې موږ یو دستور العمل کتاب پکار دی او تاسو هغه زما دغه تلوار وکړله چې الله کوم ټیم مقرر کړی د هغې نه مخکې تاسو په سکي باندې ورغلي یئ او د سکي عبادت کوئ. انتهایي غصې په ټیم کې یاداره چې دا داسې په تلوار باندې یو ځای کې کېښودلې چې هغه داسې ښودل نه پکار دی او معزز کتاب تختې وي او چونکې په هغه باندې دونه غصه وله ورغلې وه د الله دپاره چې د الله په توحید کې هغې لوبې کړې وي او سکی خدای کړی و نو بالکل دماغ وي د هغه نه کوم یو ډډې ته کېښودل دا په تلوار باندې ایښودل. مولانا شبیر احمد عثماني وایي چې دا په تلوار باندې ایښودل نه تعبیر قرآن په القى الالواح سره کړی دی چې ویې غورځولي. او ما پرون تاسو ته یو قاعده اصول ویلې وه، مفسرینو خو لیکلي چې دا ماتې شوې وې، خو یو قاعده ده د اصول فقه او دا ده چې معارفه چې معاد شي معرفه نو صانعین اولای نو هلته تاسو قرآن ته وګورئ والقى الالواح واخذ الالواح دواړه معرفي دي او د دغې قاعدې مطابق د اصولو د دې قانون مطابق نه دي ماتې شوي. قرآن هم څه وجه د ماتېدو نه ده ویلې او وفي نسختها په هغه لیک د دې کې نسخه ینسخو په معنا د لیکلو باندې دی. وفي نسختها او په کتابت او لیک د دې تختو کې څه هدن رهنمایي واس درست لارې ته ورحمت او مهربان سبب د مهربانۍ و د چا دپاره للذین هم لربهم یرهبون دا کسان دپاره چې د الله نه یریږي. دا الله په آسماني کتابونو کې هدایت د هغه قوم نصیب کیږي چې پای کې دوه خبرې هغه دا چې د الله نه کما حقه یریږي نو بیا هغې خلکو باندې الله تعالی لارې د هدایت کلاو کی او کوم خلک چې د الله نه یریږي نو هغه د الله د رحمت مستحق هم سازیږي. نور آسمانی کتابونه د هدایت تمام مخلوق دپاره دي، د تمام انسانیت دپاره آسمانی کتاب هدایتی او د تمام انسانیت دپاره آسمانی کتاب د الله پاک رحمتی. خدا د دې نه فایده څوک کړي یریدون کی کسان د الله نه چې د الله نه په زړه کې یری نو هغه د دې نه فایده لي. نو دا هدن و رحمت للذین هم لربهم یرهبون دا په اعتبار د پیدې سره چې د دې پیدا خاص چاته رسیږي څوک د الله نه یریږي، د دې هدایت چاته ملاویږي څوک چې د الله نه یریږي. نو الله دې زموږ استاد پړونکو خپله یره کینی چې موږ د دې هدایت مستحق او د دې رحمت مستحق وګرځو.